بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نن زموږ ګرافیک ډیزاینینګ تاسو په سیکنډ سیمسټر کې یو هغه دی که نه پوره یو سبجیکټ دی، نو په هغې کې بیا ګرافیک ډیزاینینګ کې انفیج هم دی، کورل ډرا هم دی، فوټوشاپ هم دی. ټیک ده، موږ به اول انفیج ځکه شروع کوو چې یو خو دا لږ اسان هم دی، تاسو سټارټ کې لږ اسان شروع کړو نو بیا به ښه پوه شئ. او بل دا ده چې که مخکې مونږ لاړ شو که نه، مونږ اوس ډایرکټ مونږ کورل ډرا شروع کړو. نو کورل ډرا کې مونږ ګرافکس ډیزاینینګ کوو، لکه هغه پکې کوو، لیکسونه جوړو یا وزټینګ کارډ یا شادي کارډ، مختلف ډیزاینینګ پکې کوو. اوس هلته که زه یو کارډ جوړوم یا څه لیکل کول غواړم، د اردو لیکلي پکې ما ته یو کس وایي که نه ته چېرته سهار نه مارکیټ کې کار کوو، تا ته کسټمر راشي تا ته وایي چې ما له داسې یو څیز ډیزاین کړه اردو کې درته یاد کړي، یو کارډ له اردو کې ډیزاین کړه، وزټینګ کارډ راله جوړ کړه اردو کې. وزټینګ کارډ کوم چې مونږ ځان دپاره دوکان یا دغه دپاره جوړو که نه، نو صحیح شو. نو هغې کې اردو لیکلي، بیا به ته چې انپیج تا نه ویل نو ته به اردو څنګه هغه کې اول انپیج ضروري دی. یا زه تاسو ته وایم چې زه به وزټینګ کارډ به څنګه ویلم، زه به تاسو ته وایم چې اردو لیکل به وکړو دلته به راوړئ، نو چې بیا زه اردو ته لیکل نه یاد کړي نو بیا به هلته ته به هلته څنګه راوړئ. نو مونږ مخکې دې دا اول اردو وایو، بیا کورل ډرا، بیا فوټوشاپ وایو. ټیک ده، اوس مونږ انفیج په انسټالیشن د دې سمپل آسان دی. انفیج کې هم 2000 دی او 2004 دی، داسې یو که نه 10 دی، پکې 9 دی او 10 دی. لکه که ته د 2009 والا د 2012 چې کوم مونږ سره اوس راسره دی، لکه صرف آیکن یې چینج دي، خو نور دي کې څه تبدیلي نه راغلې، کمانډ سیم ټو سیم دي. اوس ایم ایس ون کې وګورئ که نه، د هغې په کتب فرنټ ویو وګورو نو هغې هم بدل شوی دی، که 3 نو 3 دغه لږ ایډوانس شوی دی 7 که نه ویل وګورئ بل بدل شوی دی، خو د دې کې دومره دغه نه دی راغلی، صرف بس هغه آیکن او دغې ورله چینج کړي، خو نور پکې دومره څه چینجینګ نه دی کړی. که تا 2002 یاد کړو نو هغه هم داسې دی، او داسې 2000 دغه چې کوم دی 12 انفیج 12 چې کوم دی هغه هم دا مونږ سره 12 دی اوس که نه، صحیح شو. نو دواړه ټول یو شان دي، پوهېږئ تاسو. یا 2009 نوي پکې څه اخوا دېخوا څه پکې شي کمانډ پکې نه دي اخوا دېخوا شي، صحیح ده. په دې کې څه کار کېږي، انپیج کې انسټالیشن خو تاسو سره به سیټ اپ روټي سیټ اپ به روانې، لکه فار ایګزامپل زه راځم دلته او موږ سره به دلته سافټویر کې زه ګورم دلته موږ سره پروت، صحیح شو. انپیج به دلته موږ سره راسئ، دا د انپیج پیج دا سیټ اپ مخکې به سی ډي کې، اوس خلکو سره ایس بي کې سیټ اپ ورسئ. ټیک ده، فلیش ډرایو کې ایس بي کې یا موږ کمپیوټر کې موږ سره سره دا به تاسو سره دا سیټ اپ درسئ، انټرنیټ نه هم ډاونلوډ کولی شي. په دې رایټ کلیک او اوپن، صحیح شو، یا ډبل کلیک وکړه په دې باندې. کله کوم چې سیټ اپ هغې بلته لیکلی اپلیکیشن لیکل شوی، لکه تاسو وګورئ که نه انسټال وګورئ، د هغې فایل تاسو راوړئ، هغې کې ډېر په سوونو فایلونه وي که نه، خو چې کوم سیټ اپ ته څنګه معلوموي چې کوم یو اورجنل سیټ اپ دی، هغې ته به لیکلی اپلیکیشن، تا ته پته ولګي چې دا اورجنل سیټ اپ دی، صحیح ده. دا به نیکسټ کې تا ته وایي چې کوم ډرایو کې انسټالول غواړي که نه، سی کې انسټالول غواړي یا کوم ځای کې انسټال، مونږ بس نارملي سی کې انسټالیشن کوو که نه، نو مونږ سی کې انسټالو، صحیح شو. وایي چې آیکن ته غواړي چې شو نه شي ډیسکټاپ باندې، نه به شو کېږي چې شو دي شي. نیکسټ انسټال وړوکی پروګرام دی، دومره غټ نه دی، دا موډ پروسیسنګ دی که نه، دې کې مونږ د اردو لیکل چې کوم دی هغه پکې مونږ کوو، انګلیش هم پکې لیکلی شو، خو زیات تر اردو لیکل مونږ به دې کې کوو. انسټال کړو بس. اوس چې کله دا انسټال شو که نه، یوټیوب خو سټارټ ده که نه، دا چې کله انسټال شو نو اوس په ډیسکټاپ تا سره د دې آیکن راغلی، دا دی، دا هم دي تاسو وایي چې دلته خو نور هم دي، خو دا فایلونه دي مونږ سیو کړي دي دغه آیکن، هر یو کوم یو پروګرام چې کوم فایل وي نو هغې آیکن دا یو پروګرام خپل ځان یو آیکن که نه، نو دا د دې دا اورجنل شارټکټ دی مونږ سره د پروګرام، دا یو فایل سیو دی، دا فایل نوم دی، هغه فایل دی. اوس انپیج که تاسو نیم راغلی نو سرچ نیم ته کولاولی شي، بیا او تاسو پوهېږئ په دې باندې چې دلته لاړ شه سرچ او دې ځای کې ولیکئ انپیج تاسو به راشي، یا آل پروګرامز او دې کې ته وګوره راواړوه، صحیح شو. یا که ونډوز 8 دلته موږ سره 8 ونډو 8 خو ما به دې کې د 7 سیټنګ هم کړی د 10 نو دې نه راشه دلته، صحیح شو. اوس پکې نه راځي چې ولې په دې کې ولیکه، بیا تاسو راتلی شي دې کې انپیج ولیکه را به شي دلته، هغه په ټاپ باندې شته هم دی، دا دی رالی نه، ټیک شو. دې نه هم کولاولی شي، یا ډایرکټ په دې باندې دلته کلیک وکړم، دې نه هم کولاولی شي،
دا دی دې باندې ډبل کلیک وکړه کولاو شي یا په ټاسک بار هم ځان ساتل دا موږ په ټاسک بار ساتل دې ته وایي ټاسک بار ویری موږ ته کنه نو په دې ټاسک بار هم ساتل چې په دې باندې کلیک وکړه کولاو شي صحیح شو اوس چې دا کله کولاو شو نو دې کې یو څو سیټینګ دی هغه ډېر ضروري دي چې هغه پکې مخکې اول کول دي اوس دا کولاو شو کته دې کې پنځ نه غسته نو ډایرکټ دې کې راشه دا درې ټیب ډریو هغه دې موږ سره مینیو دی فایل پریفرنس او هیلپ ٹھیک ده کنه ور بچ موږ څنګه واسو ډایرکټ به کې فایل اوپن کېدو کنه په دې کې ډایرکټ فایل نه اوپن کېږي دې کې به ته فایل روسته اوپن کې صحیح ده اوس ما ته و چې فری پرنس ته نو زه به راځم دې کې کیبورډ چینج کوم صحیح ده زه چلو هغه تاسو ته روسته ښیم ډایرکټ زه راځم به دې کې فایل اخلم څه کوم نیو ته ځم او دې نه نیو فایل اخلم ساری فایل ته ځم او نیو فایل اخلم لکه زه به لیکل څه شی اوس واخلم لیکل خو ډایرکټ نه کېږي زه به یو پیج اوپن کوم کنه یو فایل به اوپن شي چې باغ کې بیا زه لیکل کوم چې کله زه دا اوپن کوم هغه نه مخکې ماته دا وایي دا یو د غیر راته راکړه کنه وینډو صحیح شو وایي چې ته فایل کولاول غواړې نو هغې نه مخکې ماته دا انفارمیشن راکړو چې څه قسم فایل کولاول غواړې لکه سایز به څومره وي مارجن به څومره وي لیسکیپ به پورټریټ به دا څیزونه تا نه مخکې نه غواړي که نه په وړ کې خو به ډایرکټ ایسته کولاو شو وروسته به دې کې وروسته چې سیټینګ کېږي بیا چینج کېږي خو د مخکې نه تا نه دا غواړي ډیزاین کې ټول پروګرامونه داسې دي چې هغه تا نه د مخکې نه لکه ته یو ډیزاین جوړې نو هغه تا نه د مخکې نه دا غواړي لکه لیټ سپوز مونږ وو چې زه یو فلیکس جوړوم که نه نو هغه به ته د فلیکس وال نه مخکې ته پوسټ وکړې لکه تا ته یو کسټمر تا ته وایي چې یار زه یو فلیکس جوړوم یو بورډ دی راسه که نه هغې لپاره فلیکس راته جوړ کړه ته به ته پوسټ کوې چې سایز څومره دی اوس کو تا د ځانه جوړ کو 5-6 د جوړ کو هغه ته وایي چې نه په دې دومره نه نو وروسته ته هغې هغه سایز ورکوې بیا ستا ټول دغه ډسټرب کېږي لیکل به ګډوډ کېږي ټول ډیزاین به دې ګډوډ کېږي نو هغه د مخکې نه دا تا نه دا کوېسټ هغه کوي ته هم دا کوېسچن کوي چې تا تپوس کوي چې څومره سایز کې پکار تا هم دا پروګرام هم مخکې تپوس کوي چې کوم سایز کې شیز پکار دی پوهېږې په دې باندې که نه نو اول تا ته د دې پیج دی راځي پیج کوم یو پیج پکار دی ما تاسو ته پیج په MS Word کې ویلي یو لیټر سایز دی د عام چې مارکیټ کې ملاویږي یا د هغې نه لږ وړوکی دا لیټر پیډ چې به جوړوي ټیکهدارانو یا د غټ دوکاندارانو هغه جوړ کلي پیډونه غټ پیډونه یو خو واړی یو لیټر سایز یې غټ دومره هغې ته لیټر سایز وایي یو موږ سره دی A4 سایز مارکیټ کې چې کوم عام استعمالېږي هغې ته A4 سایز وایي یو دی لیګل سایز لیګل سایز که تاسو ته د سټمپ پیپر لیدلی وي هغه لږ شان اوږد وي په سایز کې هغې ته لیګل سایز وایي یا د باجوړ ډومیسایل چې کوم دی هغه هم لیګل سایز باندې جوړ دی ټیک شو مارکیټ کې د دوه سایزونه پکارېږي A4 لیګل او لیټر خو کله کله دغه کېږي صحیح ده عام چې تاسو کله په یو ډیزاین جوړوئ په امپریس کې جوړوئ سی لیکل کوئ یا په MS Word کې کوئ یا په ایکسل کې یا په کورل ډرا کې تاسو به سایز کوم اخلئ A4 سایز یو بل سایز د A3 سایز ورته وایي هغه هم دغه کېږي خو هغه دلته دومره ډېر نشته دی هغه لږ د دې ټیبل عمره تقریبا پیج غټ دومره غټ پیج A3 کلینډر به تاسو لیدلی که نه کلینډر نه هغه کې چې کوم میش دغه کې نه هغه چې کوم سایز دی دغه A3 سایز دی صحیح ده هغه خو دومره نه پکارېږي کله کله پکارېږي انجینران په اکثر نقشې دغه کوي صحیح ده اوس ما نه د دې ټول مخکې او لږ شان اوبه شاید روانه دی ما نه مخکې ما ته وایي چې پیج خو ډاکومنټ خو پکار دی خو د هغې پیج به څومره وي سایز نو سایز ورته ما واغوستو A4 سایز که ته وایې چې نه ما سه یو خپل پیج راسه دی زه د خپلې مرضۍ مطابق پیج جوړوم راشه پیج ورته واله دا اوس چې A4 سایز دی د دې 210 ملي میټر دی که نه صحیح شو دو سو 10 ملي میټر د دې ویټ او د دې هایټ چې کوم دی دومره دی که ته وایې چې نه ما د 210 نه لږ شان کم پکار دی کمولی شي کسټم جوړولی پوه شوې لکه پیج کسټم ته جوړولی شي مینولي کولی شي پوه شوې نیکسټ اورینټیشن دی دا خو ته ما ښودلي وو که نه یو داسې پیج وي سیده سیده چې لکه لیټ سپوز زه به وایم چې 10 انچې داسې هایټ وي او 5 انچې د هغې داسې ویټ وي ته وایې چې نه ما ته داسې پکار دی چې دا هایټ یې ویټ ته واړی ویټ لکه 10 انچې د هغې داسې شي او 5 انچې داسې شي الټه شي نو بیا به موږ کوم دغه اخلو لینډسکیپ
لکه ته یو داسې څیز جوړی چې هغه داسې لکه زه به وایم چې زه یو فارم جوړوم او په هغه کې زه لیکم چې نیم فادر نیم کلاس رول نمبر ډیټ اف برث ډیټ اف ایډمیشن دا ټول څیزونه چې دا چې ونه پیج کم دی هغه پکې ټول نه راځي زه ته را پیج ورټکم هغه اوږدوالی هغه دغه ته وړم ویټ ته وړم نو داسې شي نو بیا پکې ډېر راځي که نه چې کله د ضرورت راتلو نو پیج دې نه الټه کولی شي کلیر شو او مسول کې مې ته ښودلي که نه اوس چې ته کله پیج وارې تاسو به داسې کولاویږي ولدي هغه لږ کم کړم وګوره داسې داسې سیوا شو که نه او که زه دا بل رنګ یې والم ګوره روټیټ اوس به داسې پوه شوې په دې باندې ها کنټرول ان سره هم نیو اخیستی شي ټیک شو نیکسټ تا نه اورینټیشن هم پوه شوې تا ته وایي چې پیجز څو پکار دي یو پیج پکار دی دوه پیجونه درې زه ته چې ما سره 10 پیجز پکار دي ګوره اوکې څو پیجونه دي ما سره 10 پیجز دي صحیح شو تاسو ګورئ ګوره پیج 1 پیج 2 پیج 3 دلته دي ځکه ګورئ ښه 2 3 4 5 داسې لیکلی شي په یو ځل ما څومره پیجونه واخیسته 10 پیجونه هغې نه بعد تا نه دي کې څه غواړي مارجن نه غواړي مارجن مطلب فاصلې ته وایي صحیح شو کومه فاصله یادوي تاسو دې ته ګورئ دا لیفټ رایټ ټاپ او باټم څلور سایډونو ته دي که نه تاسو ته ما مخکې ویلو که نه چې کله مونږ تاسو یو کتاب وګورئ هغې کې به داسې نه شي چې دا لیکل کله لیکل سټارټ یو اخر کې د پیج اخیره ته رسېدلي داسې به نه شي یو کتاب تاسو وګورئ خامخا به څلور وړاندې سایډونو ته لږه فاصله وي په لیفټ ته به هم لږه فاصله پاتې شوي رایټ ته به هم پاتې شوي ټاپ ته او باټم څلور وړاندې سایډونو ته به لږه لږه فاصله څه شوي پاتې شوي ټیک شو نو دغه فاصلې ته وایي مارجن چې د پیج او د دې ټیکس د دې نه چې کوم چې ټیکس سٹارټ کیږي د ټیکس او د پیج ترمنځ چې کومه فاصله ده د پیج د سٹارټ هغه ته مارجن او چې دا څومره پکار دی تاسو پوه شئ په دې باندې زه خو به پوه یم تاسو به پوه شئ لکه پیج خو دا اصل کې پیج د دې نه شروع دی کته پرنټ واسي دومره فاصله به د پیج دومره خالی راغلی دی ټیک شو تا ته دا وایي چې د مارجن د لیفټ رائټ ټاپ باټم څومره پکار دی کله کله موږ سره لیکل ډېرې موږ چې په کم پیجونو راشي دا مارجن ورته کم کړو فاصله ورته کم وکړو پوهېږې په دې باندې که نه ایم ایس ورډ کې شته صحیح ده نو که دا فاصله ته کمول غواړې نو بیا د دې نه کمولی شي زه راځم دلته څومره پکار ده ګوره دا 0.5 ده که نه ځین چې لیفټ سایډ ته بلکل 0 پکار ده سره پکار نه ده اوس ورته ګوره ختمه شو لیکل به دلته بلکل زه چلو دغه ورکوم زه رایټ ورکوم دا لیکل به یا داسې واړو رایټ ولیکه ګوره ورته بلکل لار سیدلې دلته که نه چې کله پرنټ وځي د پیج اخیر ته به ډایرکټ لیکل او دا صحیح مناسب د صحیح نه ښکاري موږ خامخا لږه شان فاصله پرېږدو بیا صحیح ښکاري که نه ټیک شو اکثر په سټیپل لګي که نه صحیح ده یا کتاب بند شي نو بیا خو پکې لیکل بندېږي که نه فاصله خامخا ورکول پکار دي په دې خو پوه شوئ که نه نیکسټ د کالم خبره کوي چې کالمونه څه څومره پکار دي ساري دلته دی ډایرکشن لیفټ ټو رایټ او رایټ ټو لیفټ دوه ډایرکشن دي که نه لیفټ نه رایټ چې کله ته داسې دغه اخلي چې هغې کې ورته وایي چې زه به انګلیش یو فارم جوړوم یا لیکل کوم او د انګلیش لیکل به پکې کوم نو بیا موږ پیج څنګه اخلو لیفټ ټو رایټ انګلیش چې کله موږ لیکو داسې روان دی رایټ سایډ او چې کله اردو لیکو نو رایټ ټو لیفټ نو که ته اردو لیکې نو بیا به واخلې رایټ ټو لیفټ که انګلیش لیکې نو لیفټ ټو رایټ نو دې نه ته دا وروسته هم چینج کېږي اوس هم ډایرکشن چې ګوره ما لیفټ ټو رایټ ټو لیفټ واغوستو نو اوس به داسې یې د رایټ نه به سټارټ یو لیفټ سایډ ته به ځي صحیح شو او که چېرته زه داسې والم زه دا الټه کم ګوره اوس ودا ګوره ټیک شو انګلیش موږ دې سره نه لیکو نو بیا موږ دا اړولی کلیر شو څه مسله خو نشته که نه نیکسټ موږ سره دی ګټر ګټر څه ته وایي دی به پرې ښه پوهېږي دی خو ګټر عام خلک هغه کې موږ یادو که نه موږ ورته کډر چې وو که نه اصل کې ګټري ده که نه موږ ورته کډر وو که نه لکه دا ښارونو خلک ډېر هوښیار هغې ورته کډر ګټر وایي موږ خلک ورته کډر وو دا اصل کې ګټر دی پټې نه هغه ته وایي دا دلته ما سرچ کو بیا په انټرنیټ مې سرچ کوم چې دا څه د ګوګل باندې که نه یو پوینټ به درکړي اوس څوک ته پوښتنه کوي چې ګټر څه ته وایي که نه په انټرنیټ مې سرچ کړو بیا ما وکړه هغې کې چې دا د پټې نه لښتې چې تللې وي دې ته ګټر وایي که نه ګټر ورته وایي صحیح ده
دا ګټر څه چې دلته څه د لختي څه ضرورت دی د نالۍ کنه دا ګوره د زما کلمونه واغسته دوا اوس دلته دا ګوره لختي شنازي کنه کلیر شو کنه دلته وګوره د دې او د دې ترمنځ چې کوم دا دغه راځي وګوره دې ته فاصله راځي یو لختي شان شوکې کنه نو دې ته څه وي موږ سره ګټر ورته وي ٹھیک شو اوس دا فاصله تا سره سیوا وکړ دا فاصله سیوا کول غواړي کنه کلمونه مې دوه واستو خو دا ګټر سیوا کول غواړم اوس دلته راشي 2 مې ورکو کنه کلمونه مې 3 ورکړل اوس دا ګوري ډېر مې سیوا کړل لکه به کم کو دا به ون کو صحیح شو 2 کلم بوالم سیوا شو یو څه دې کې لیکل نه کیږي ولا دا پاس غلط ها نیکسټ اره خو پوه شوې کنه نیکسټ موږ سره دا درې کمانډ دي دا تیر ځله ما خودل خو بیا ما نه هیر شو مخکې ما به ونه کړه کنه دا درې کمانډ دي دې باندې زه اوس پرې نه پوهېږم چې دې څه مطلب دی ها انساید او چلو انساید او آؤټساید دې مارجن کې دنه او بار خبره کوي خو چلو دا به پوره صحیح پیزه نیم پوه شو چې صحیح پوه شم بیا تاسو ته زه به وګورم بیا به تاسو ته صحیح ایکسپلین کوم ټیک شو کنه صحیح ده مخکې موږ کلاس نه واغستی دی کې اغستی مو ما ګو دا زموږ سټارټ وره کلاس دی ښه زه چلو بیا ویم دغه کو موږ یې لږې ورځې کلاس کړی مو کمال کو هغه تاسو نه مخکې سیمسټر ما خو ما دا خو ویلي وو تاسو ته چې دا ما ته نه راځي خو بیا ما هغې نه بعد ما نه دی کتلی ټیک شو بالکل د سر نه ښه ښه نیکسټ دلته موږ دا درې ونه پاتې شو موږ نه ښه دا درې خبرې موږ نه پاتې شو دلته نیکسټ موږ سره د سیویز د دې څه مطلب دی تاسو کلاس په فرست سیمسټر دی ختم شو زه صحیح ده کښېنې دلته ځای ورکړئ سیویز مطلب دلته لیکلی سیو از ډیفالټ په خپله یې لیکلی دی سیو از ډیفالټ د دې مطلب دا دی که نه خو ما دلته اوس ګوره واغسته زم چې ما ته لینسکیپ پیج پکاري ټول عمر چې زه پیجونه اخلم نو څه راته پکاري لینسکیپ یا ما ته د هغې مارجن د سره پکار نه که نه دا لیفټ ما د ټاپ مارجن ما ته د سره نه پکار زه د ټول عمر داسې دغه جوړوم اوس خو ما واغسته او داسې مې اوس مې دا وکړې خو دا سیټینګ رالی اوس که بل زه نوی پایله اخلم نو بیا به بیرته د سره هغه زوړ دغه زوړ زړی حساب کتاب وي زم چې نه زه یو سیټینګ وکړم او هغه ما سره ډیفالټ شي هغه ټول عمر که زه بیا نوی پیج اخلم چې دقه شانتي ما سره نو بیا به دلته راشي ګوره ما سلو زه داسې سیټینګ کوم دلته زیرو ورکوم او دا سیو از ډیفالټ مې کوم اوکې مې کوم اوس تاسو ګورئ زه دلته نیو پیج اخلم که نه هغه سیټینګ به څه وي ډیفالټ به شي بس دا زما فرمایم سیو شو ما سره که زه بیا باره داسې کوم نو بس دا به ما سره ډیفالټ سیو کلیر شو که نه د دې پوه شوئ نو دا به واپس موږ دې نه 0.5 کو او دا به کوټیټ کو سیو از ډیفالټ به او اوکې بس دا موږ سره کلیر شو اوس چې کله موږ دا واغستو بس ته که نه مخکې لاړ شو نو ووایي لږ ښه دلته د دې چې کوم دی دې ته انټرفیس هم وایي که نه د هر یو پروګرام خپل یو انټرفیس یا څنګه څه وي ووایي کوشچن د هر یو پروګرام خپل یو انټرفیس شارټ کټ دی باندې چې تیریږو دومره ډیټیل نه وایو انټرفیس مطلب چې څنګه یو پروګرام ته انټر شي که نه د هغې په ترو ستا لکه اوس دې کې موږ ته مخامخ څه کوم ښکاري که نه ځئ سر نه ځي نشته وي زه صحیح شو نو چې کله پروګرام ته موږ ور انټر شو مخامخ کوم پیس موږ د ښکاري که نه چې د هغې په ترو موږ د دې پروګرام کې مخکې تللی شو د یوزر سره د انټریکشن جوړېدی شي که نه هغې ته د دې انټرفیس وایي لکه مخامخ دې پروګرام موږ چې څنګه اوپن کو ډایرکټ موږ ته په فرنټ څه ښکاري دې ته د دې انټرفیس وایي یا ورته انوایرمنټ وایي تا ته به راځي که نه چې د اپس ایم ایس ورلډ حوالې سره دغه ولیکه انټرفیس باندې نوټ ولیکه انټرفیس د دې مطلب هم دا دی چې څنګه دې پروګرام ته انټر شو مخامخ ته د کوم پیس ښکاري دې ته انټرفیس وایي لکه مخامخ څیزونه ښکاري د دې په ترو به ته کار کېدی که نه نو دې کې د دا یو اوس دا بټن ده د دې څه نوم دی دا د مخامخ کار چې دا نه ته به کار پکې څنګه کې دا بټن ده دا بټن د دې دا نومونه دي دا بټن ده دا شیزونه تا ته ښکاري د دې په ترو به ته مخکې دې کې کار کوي که نه دې ته د انټرفیس وایي صحیح شو
نو مخامخ دې کې سمپل دومره په ډیټیل نه دي ټایټل بار وي د تک مینی هغه وته وي کنه کنټرولز بٹن نه مینیمایز کول والی دومره مخکې په ډیټیل ویلې دا میکسیمایز کلوز کول کې دا یو ټول پروګرام کلوز کې دا یو فایل کلوز کې دا دلته شو ورته فایل مطلب ګور یو فایل کلوز شو صحیح شو مګر چې څومره فایلونه تا اوستی هغه کې د کلوز کولای شي او دې ته ټولز وي ټول بار وته وي په ډیزاین او پروګرامونو کې کار په ټولز باندې کیږي ولته په مینیو باندې کیږي واپس کې خو موږ لګیو یو مینیو کې به مې کار کوو کنه دلته ټولز دي بس دا هر یو چیز د پاسه دا یو هغه د پاره خپل کار د پاره خپل ټولز دي ټول باندې کار کوو دا به کورل ډرا کې نه کوو شاپ کې دا یو ټول څه کار دی دا به تاسو راځم چې د دغه ټول څه کار دی کنه په کورل ډرا کې به تاسو وایي چې د ټایپ ټول څه کار دی یا د کرافټ ټول څه کار دی فوټوشاپ کې صحیح شو یا د دغه مختلف ټولز دي کنه د دې ټول تاسو وایي چې دې باندې څه کار دی یا د دې باندې سمپل بس شاده دغه شارټ کوېسچن کولیږي بس هغه سمپل دغه چې څه کار یې هغه تاسو لیکلی شئ صحیح شو نو دې ته ټولز بار وایي دلته موږ سره جی سر ها hani په لاس یې سبا به وختي راځي ښه صرف تاسو کلاس څو بجې ختمېږي نه ختمېږي زه ویډیو به لکه ویډیو به به دغه کې بس پریکټیکل نه دا ته ویډیو موږ جوړو صحیح ده ښه صحیح شو که نه دلته چې کوم دی د ایم مطلب ماسټر پیج دی صحیح شو ماسټر پیج مطلب څه دی د رضوان د ایم دی که نه دي ځکې د دې مطلب ماسټر پیج دا مونږ مخکې ویلي وو که نه داسې د ما خو ویل کې مونږ نه دي ویلي ماسټر پیج څه مطلب دی کامران څه مطلب دی ما کو زه چې لږ تیز لاړم ما کو تاسې به پوهېږئ که نه لږ تیز د بدیځي کې لږ تیز شو نو د ماسټر پیج څه مطلب دی په دې چې کله کلیک وکړي نو ماسټر پیج چیک وشي ماسټر پیج هیډر خو په مسول کې ویلی که نه د دې مثال د هیډر دی هیډر په مسول کې داسې یو فیچر دی موږ سره چې کله موږ سره 500 پیجز دي زه غواړم چې په یو پیج کې زه څه سیټنګ وکړم هغه په ټولو پیجونو راشي په دې ټاپ باندې صحیح شو نو هغه موږ هیډر یو کمانډ دلته لاړ شو په هغې کې په یو پیج کې سیټنګ وکړو په ټولو پیجونو راشي د دې مطلب مثال هم دلته د ماسټر پیج مثال هم د هیډر دی په د یو پیج کې چې د څه لیکل وکړه هغه په ټولو پیجونو راځي لکه پیج نمبر شو یا نور داسې څه کوي کلیر شو دلته تاسو دا بټن دي تاسو سره 1 اف 1 مطلب دا چې یو پیج په ټول فایل کې یو پیج او کرنٹ په یو پیج کې موجود دي که داسې ډېر پیجونه نو به تا د ډېر پیجونه شو کوي د دې نه ته نیکسټ پیج ته ځي او د دې نه پریویس پیج ته ٹھیک شو او دلته تاسو سره زوم ویو شو کوي ویو چې دا په څومره پرسنټ باندې ویو زوم لیتا تا کنه هغه زوم لیتا شو کوي اوس دا موږ سره ګوره په 58 باندې ده که 59 باندې صحیح شو دا ولا د سبب چې نو فایل واخلو او دا ټیک شو که دې نه ته دا 100% زوم چې دا 50% شو ګوره سایز نه وړ کې صرف زوم شاته شي چې شاته کېږي نو تا ته نظر نه چې څومره شی لرې کېږي نو وړوکی کېږي او چې څومره رانږدې کېږي نو موږ ته غټ کېږي که نه دغه سمپل دغه مثال دی دې ته چې شاته ځي هغې ته زوم آوټ موږ او چې کله رانږدې کوو دې ته زوم ان د دې دا خو په هر یو پروګرام کې خپلي په کورل ډرا کې ځان نه دی هغه کې ځان نه بس زه ښیم چې د دې زوم ان شارټ کټ څه دی د زوم آوټ څه دی په فوټوشاپ کې به د ځان نه ښیم دلته چې کوم دی دلته داسې شارټ کټ نه چې ته سټپ بای سټپ یو شي زوم آوټ کې خو دلته دې کې ویوز دي که نه چې په ایکچوال دا ته ویو چې دې ځای کې دي ګوره وینډو کې وینډو ته لاړ شه او دلته ساري کوم ځای کې دي فارمیټ کې دي آی تھنک چې کوم دی ویو کې ګوره دلته دې موږ سره فټ ان وینډوز چې په وینډو باندې فټ شي F5 وګوره که نه F6 وګوره لږ راغټ شي دا زوم یې څومره راشي داسې کولی شي دلته ټیک شو او مینولی دې نه کولی شي 50% دی که نه زم چې نه 60% شي لږ راغټ شي
یا که زم چې دا 150 شي بیا به تاسو بالکل فل سکرین کې لګي لیکل کې نو بیا به تاسو غلطي نه کیږي چې لیکل کوم غنه نو فل سکرین کې لګي یو خو د ټیکس سایز یې واکول هغه خو بیا لږ دوه لیکل ورې کلیو پیج به ډاک شو به څو پیجونه ته وړي کنه سایز موږ سایز په نارمل خو ویو ځانته راغټ مطلب را نږدې کو ځانته په نظر به موږ ته صفاف کړي په دې پوه شئ دا په واپس دلته وری کو 100 به 100 ته وړي او دې ځکه موږ سره دلته ګوره یو دې موږ سره نملاک دی ان یو ام لیکل شوی کنه یو موږ سره یو ار اردو لیکل شوی دی ٹھیک شو د دې مطلب دا چې او دې ځکه یو بل هم دغه کیږي موږ سره دا استخیمه یو بل هم بخیر شو څه بخیر شو کیپس لاک دې مطلب کیپس لاک په کیبورډ کې خو بٹن دا استعمالي وي یو بٹن د کیپس لاک د کیپس لاک کارسي الفابیټ چې کله موږ ټایپینګ کوو نو بیا غټ حروف لیکي لکه اوس زه ساده را باندې ا لیکم ا بسمال لیکي او چې کله کیپس لاک ان شي نو بیا غټ ا غټ جی بي هم غټ لیکل شي سی هم داسې غټ لیکل شي صحیح ده نو کله چې کیپس لاک ان شي نو بیا ماته الترا کوي ګوره دا څنګه ساتو ساتي چې د کورل ډرا کې فوټوشاپ کې او په انپیج کې ګرافیک پروګرامونه دي کنه موږ ولته وایو چې ګرافیک ډیزاین ته دې کې به کیپس لاک نه ان کوي صحیح ده دې کې وکړم کې کیپس لاک چې سان پښتا و یو ټولم کار نه کوي ټیک شو کنه لکه اوس الته موږ وګ چې کله یو ا کیپټل وکړي موږ کیپلا یا شفټ سبس کو یاد س ا موږ مطلب کیپس لاک ان کو ا کیپټل شي کنه دلته به دا خبرې نه دلته به کته س کار کولی د هغه سره کیپټل ا په کار ته د شفټ سره به پریس کې کیپس لاک به تنان کې کیپټل بی د په کار نه د شفټ سره به پریس کې پوه شو به دی کنه کیپس لاک به تنان کې صحیح ده څنګه بس په ډیزاین کې کیپس لاک مان هغه به لکه د دې راپټرین چې کوم دي کې سیټینګ دا شوی اوس دلته اعظم دي کې بدلته تاسو خیم کنه چې دې کې موږ لیکل څنګه کو چې کیپس لاک ان شي نو بیا سیټینګ بدل شي بیا تاسو هغه بٹن هغه کار نه درکې بل کار درکې ٹھیک شو لکه به د دې بٹن چې کوم دي دا بدل لغه ته وړي کیپس لاک اني تاسو دلته ال ا 1 نه چې تکم تاسو دې تاسو چې بند یو تاسو 1 درکې خو د شیفټ سپریس کې سمبل درکې به کته ان کې ډایرکټ سمبل درکې کنه دی خو په یو بٹن به دوه دوه لغې کنه تاسو ګورئ اره بٹن باندې دوه لغې نو به تا نه دا ډیسټرب کوي ٹھیک شو سمبل غړې وړې کیږي نو موږ کیپس لاک بند ساتو او چې کله ان نو تاسو مخ کې دي چې درکې چې کیپس لاک دی ان دی ګوره ما بند کو نو بند نملاک تاسو ته مې دا کمپیئر چې دی دا نمبر پیډ چې کوم دی دیس کو د لیکل دی نمبر پیډ نملاک دی ګوره کنه دا نمبر لا ٹھیک شو د دې نه دا چې کوم دی دا اوس ان دی دا بٹن دا کمپیئر چې دی دا ان دی صحیح شو دا نمبر لاک دی صحیح شو او چې کله دا بند شي نو التم تاسو وایي چې بند شو دلته په کیبورډ کې نه دی لایټ لګیدل وایي چې بند شو اوس کدا پته تا ټایپ کې دا بل کار نه کوي یو بٹن هم دا نه کوي په چې کله دا ان نو کدل ته به ته ټایپینګ کینو دا به ټایپینګ لیکل به دا کوي ٹھیک شو خبرې پوه شوې او بل موږ سره اردو لري نو موږ نارملي په دې کې اردو لیکل چې زه انګلیش لیکل غواړم ٹھیک شو اردو دی ولیکل اوس انګلیش لیکل غواړم نو بیا به راشي دلته به دې وکلیک وکړي انګلیش به داسې او دا د دې ځینم کولای شي لینګویج ټوګل ایو شارټکټ هم ته خیمه کنټرول نه کنټرول سپیس انګلیش کنټرول سپیس اردو کنټرول سپیس ټیک ټیک لیکار کې خدای شارټکټ به کاریږي نه لینګویج بدل تا ګوره انګلیش یا دا په انپیج کې صرف بدلیږي ها کنټرول سپیس صرف په انپیج کې ته وایي چې اوس په وړ کې راګي او چې اردو لیکل ته اردو کول غواړم ته کنټرول سپیس خو صرف په وړ کې انپیج کې دا شارټکټ دی یو د صرف د پروګرام کې لینګویج چینج کول یو د ټول کمپیوټر لینګویج چینج کول ٹھیک ده کنه هغه شارټکټ د کنټرول وینډو سپیس ٹھیک شو وینډو بٹن نی وینډو کیبورډ بٹن خو تما خو دلې وینډو دا یو بٹن د وینډو سپیس دا شارټکټ دی نو هغه کته کمپیوټر کې اردو انسټال کړي نو بیا وستا کمپیوټر اردو ته وړي وستا اردو نه انسټال کړي ته وینډو سپیس وته چې اردو خدا نه لیکي د اردو کیبورډ به انسټال کړي نو دا کته لیکل کې نو ستا په موبایل کې مونږ سره کنه انپوټ چې کوم دی هغه کته اردو ته واړ انګلیش ته واړ بس به بتا سره لیکل کوي کنه لینګویج بعد کمپیوټر غزوړي د موبایل او صرف د انپوټ خبره وکي د لینګویج د ټایپینګ خبره وکي
نو دلته هم د لیکلو لپاره کته دي کې انګلیش دی موږ به کې اردو هم انسټال کړی ده اردو پکې انسټال کا بیا به ډایرکټ دې نو وینډوز سپیس ګوره دا بدلیږي نه ټول کمپیوټر کلیر شو ها بده پوه شوي کنه بس پیدا کنه او یو خبره پکې بل پاتې شو بل خبره ضروری ده که تاسو نو ان پیج انسټال کوي او تاسو سٹارټ نه ان پیج انسټال کو ٹھیک شو ان پیج تاسو انسټال کړو اول به راځي کې ودا سیټینګ دی ضروري دا سیټینګ وکړئ کوی تاسو به راځي ګور اوس دلته لګي مکه پرس کوم نو کا پر سره کېدا کوم خو که تاسو ډایرکټ انسټال کې تاسو بدل کېدا چې دا څنګه چلی دی خو لیکل موږ نشو کولای تاسو به راځي ایډیټ ته یو ځل دا سیټینګ کولی بار نه کول فری پرنس ته وځي کیبورډ فری پرنس ته وځي ٹھیک شو دینه وکم کیبورډ سلیکټ کوئ فونیټیک کیبورډ فونیټیک کیبورډ داسې یو ویو د لیاوټ کې مغه راکې موږ داسې کیبورډ دی چې هغه لکه زه ا پرس کوم نو علي پر سره کوي کا پکاري نو کې پرس کوم سین پکاري دسه کنه لکه عام موږ چې عام کوم انګلیش نو د نوم ته وایي چې مال کاشف نوم راته ولیکل وته ځان سوچو کې چې KASHIF بس کاشف کنه سوچو ته وکي نو دا کښانی موږ دلته هم تکولای شي فونیټیک کیبورډ موږ سلیکټ کوو ٹھیک شو هغه نه بعد چې موږ سره کوسته غواړي چې ما سره فونیټیک کیبورډ ما سره لیکو اوس ما چرته په اردو لیکل نه لیکلی کنه وته چې ما چرته د اردو لیکل نه لیکلی ٹھیک شو او زه به اردو لیکل څنګه کوم شین به څنګه لیکم صاد به څنګه لیکم اوس ته ځنې سيزونه خو داسې دي چې هغه به ته خپل سوچ باندې کوو ځنې دي کې لکشان بدل لیکل شین لیکل کنه شین به بس لیکل نو بیا وراشي دغه د ولر چې ایډیټ ته فری پرنس ته کیبورډ فری پرنس ته او دلته وراشي فونیټیک به سلیکټ کړو د دې ویو به وګورئ فونیټیک کیبورډ ویو چې کله باندې کلیک وکړم تاسو دا یو ریډ سکرین تاسو یو کولو شو د دې ویو تاسو وایي دلته ګوره وایي کته کله ا کیپټل پریس کی تاسو سره به مد درکې او کسمالي پریس کې څه بدل کوي الف بدل کوي کس اس کیپټل پریس کې څه بدل کوي سواد او کسمالي پریس کې سین بدل کوي نو وختي ته مو چې کیپس لاک بنان کې ته اوس چې ما سره خو ځکه کیپټل اس په کار د زو ته کیپس لاک ان کوم چې کیپس لاک دی ان کو ټولې سیمبل ګډوډ شو بیا تاسو سره سین نه درکې کلیر شو دا کوېسچن کنه تاسو په کیپس لاک اف ساتي سین و کیپټل پریس کې سواد بدل کوي او کسمالي پریس کو سین بدل کوي دا سی ډال ګوره کیپټل پریس کو ډال بدل کوي کسمالي پریس کو ډال بدل کوي دا سی ګوره جی صحیح شو دا دې باندې تاسو ګوئږئ یو پرنټ به دی واسه پرنټ هم دی ځان ته مخ ته کې چې یو صفحه دی ولیکل بس تاسو یاد شو هر قسم لیکل وکولای شي سپیډ به لیکس لوی خو یا لیکل به هر قسم لیکل کولای شي بیا به سدل ته نه راځي یو ځل دوه سدل ته راشي خو بیا واپس نه راځي هغه نه له وخت چې یا ز خپل کیبورډ جوړوم دا کیبورډ چې کوم نه دا نه ز خپل یو دسی کیبورډ جوړوم چې هغه باندې ځلی لیکل وکولای شم خو بل څه به لیکل نشي کولای لکه دا خو دې کې یو کیبورډ دی کنه چې هغه ته د ان الف در کې د کاف دسی نورم پکې کیبورډ شته کنه چې هغه بدلی ته چې ز خپل یو دسی کیبورډ جوړوم چې ز باغی لیکل یاد کوم او به باغی باندې بل څه کوم لیکل نشي کولای وایي کنه لکه کته به سواد ته پکاري ته چې سواد دبليو لراوستل غواړم چې سواد پکاري نو په دبليو راته سواد پریس کوه د سې کوشین پکاري نو غراته په پی باندې راولا ځان یو کیبورډ جوړ کو کنه خپل یو کوډ ورډ استعمال کو به په هغه څوک نه پوي نو هغه جوړول غواړي به بل راشي فونیټیک کیبورډ اخیره ته براشي دلته ګوره یوزر ډیفاین کیبورډ اته کیبورډ په کې ته ډیزاین ډیفاین کولای شي زه به یو کیبورډ ډیفاین کوم چلو دا 8 نمبر کې ډیفاین کوم صحیح شو کنه دا مې سلیکو یوزر ډیفاین کیبورډ او ویو ته رالم زه چې ما سره کله سواد پریس کولی کنه زه به دې نه راونی سمې سواد پریس ما سره واستلی زه به څه کومه بټن پریس کوم دبليو دې پریس کوم کیپټل دبليو په دې مې پری خو نه ورول ته مې پری خو دو رانه ولې رالی په دبليو ما وختي پټو لګول په دبليو باندې ولګېد صحیح شو دا څه کزم چې زه کله پیپرس کوم غنه نو دا ما سره په څه باندې پکار ده جی سمال پکار دی دا سينورم ته کله هم ځان زه یو دا یو دوه مې کې تاسو د ایگزامپل لپاره وکړم ته خپل کوډ استعمال کوي یو کیبورډ به جوړ کړي ٹھیک شو به د دې نه څه کې سیو وکړي سیو شو نو غواړي کنه دا خو نه بچلو هغه سیو از نو کلوز راځو یو د ډیفاین دا څه لیکو اوکې کوم موږ دا ورکړو د دې سایز به
لږ غټ کو ټیک شو ما پی ورکړی وکنه ګوره ما سره اف زه پرس کوم پی نه راکوي بی راکوي پی ما سره چې په کار پی ما په څه کې ورکړی وه په جي کې مې ورکړی وه سمال جي زه ورکوم ما سره به پی راځي او بل مې څه ورکړی و په کیپیټل ډبلیو سره ما څه ورکړی و دا به داسې خپل کوډ استعمال کو ځان یو کیبورډ جوړ کړه بس تا په کمپیوټر به بیا څوک اردو نشي لیکلی بس ته به په خپله لیکلی شي صحیح ده تا به خپل کیبورډ جوړ کړی بل څوک یې بیا نشي کولی او که سټنډرډ کیبورډ تاسو ته ما وښوده کوم یو دی فونیټیک کیبورډ سټنډرډ کیبورډ دی هغه داسې کیبورډ دی چې تا ته د الف نه ا نه الف درکوي او د کاپ نه کې نه کاپ درکوي داسې اسان دي په دې پوه شوئ دا څه بیسک سیټینګ و به دی کې هغه کولو انفیس انسټالولو د هغې انټرفیس یا انوایرمنټ حوالې سره مونږ څه نه څه خبرې وکړې نیکسټ پریکټیکلي کار به مونږ به دی کې چې کوم ټولز دي په ټولز باندې مونږ شروع کوو دې باندې مونږ کار شروع کوو باقاعده سبا نه انشاءالله بس پیدا کړئ